نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون صدق الله العظيم. سورة يونس یولسم پارا 28 نمبر آیت دی. مخکې آیتونو کې د کافرانو انجام د جهنم عذاب بیان شو. اوس په دې آیتونو کې د قیامت ورځ د مشرکانو ذلت او رسوایی بیانېږي. کله چې د قیامت ورځ شي اللہ رب العالمین با تمام انسانان پہ یوم میدان کے راجم کی حشر بوشی. تفسیر خازن لکی چھ حشر الجمع من کل جانب و ناحیت الى موضع واحد، دا ہر جانب و دا ہر طرف نا خلق پیوزے باندے را جمع کول. نو دا ٹول دنیا خلق با اللہ پاک پیو خاص زے باندے را جمع کی. دا بدا قیامت و رضوی دیتا حشر ہوئے. بیا آغا خلق چاگی دا بتانو دا غیر اللہ عبادت کردی، اللہ پاک سر شریکان جوڑ کردی. اللہ پاک سر شریکان دی بتان جوڑ کری دی، بزرگان جوڑ کری دی، قبرون جوڑ کری دی، جوندی پیران یہ جوڑ کری دی. یا دین علاوہ کم سیزن ازان لخدایان جوڑ کری دی. چکہ دنیا کی خلق مختلف قسم شرکو نکی. نبی علیہ السلام پا دور کے بخل کو چی شرک کو نزان لبی بود ساتلیو آغیتا بے سجدہ لگولا. عیسیٰ علیہ السلام پا دور کے خلق کو چی شرک کو عیسیٰ علیہ السلام عبادت بے کو. بنی اسرائیل چی شرک کو دغواد بچی عبادت کو. او دنن سبا دور خلق چی شرک کی نو قبر تف سجدو پروزی. یا یو پیر سیب لورشو پخبو کی و تا پسجدہ باندے پروزی. دا ٹول شرکن دی، دا ٹول حرام او ناروا دی. تجارتون تسڑی لالشی او دا نن سبا خلق دا ناپو یا خلق اغی سرسلو بکر. جماعت تب نراجو دا قبر نب قربانی، جماعت با نصفا کے و زیارت با صفا کے. نوچے التلاشی تندی پزمکہ باندی کیک دیو سجدی وطا لگے. لکہ زمان دوستاسو سابقہ دا وطن بادشاہ جناب عمران خان سے بمچے سنگ بادشاہ شو. اول نلالو دا بابا فرید الدین گنج بخش قبر تے سجدہ لگو. دا زمون دا مسلمانانو دا مشر حال لی. او دا غی دا پاٹے یو بل مشر چه دا دی پاٹے صدر دی شاہ محمود قریشی سے خلق رازی دی و تا پکور سے ناس دی او خلق و تا سجدی لگی. خلق و تا سجدی لگی او قینچی و سری دا زنانو نویخت کٹ گئی. دا زمان دا مسلمانانو دا وطن دا مشرانو حال دی.
موږ مسلمانان یو. اوس هغه دور شرک هغه ګناه حرام، د نن سبا دور شرک دا ګناه حرام. ګناه کې یو طریقه جدا شو، لکه مخکې به خلکو ځان له کاڼې پیدا که سجده به یې کوله، او ځان له قبر پیدا کړي یا پیر صاحب پیدا کړي یا بل داسې، دواړه ناپوهي ده. نو کله چې د قیامت ورځ شي الله پاک به دا چا چې عبادت د غیر الله کړي، چا چې شرک کړی دی، الله جل شانه به دې ته وایي تاسو او ستاسو دا خدایان په خپل خپل ځای باندې ودرېږئ. لکه خدای یې بت وي هغه به هم ودرېږي د الله په قدرت، او که خدای یې د بت نه علاوه څه وي هغه به هم ودرېږي، د دې دا خدایان به ودرېږي. بیا به الله جل شانه د دې خدایانو او د دې مشرکانو په منځ کې تفریقه راولي. د دې چې خپل منځ کې کم دنیا کې مینه وه، دې مشرکانو به د خپلو مشرانو سره چې کومه مینه ساتله بوتانو سره، هغه مینه به ختمه کړي، تعلق به ختم. نو بیا به دا خدایان وایي چې تاسو خو زموږ عبادت نه دی کړی. ګوره دنیا کې به دې ځانونه هغې ته په سجدو ستړي کړي، هغې نه به سوالونه کوي چې په خدای به شي او په تا به شي، پلانکي خدایه ته راله راکړه، هغه بت ته به خدای وي. او کله به وایي قبر مبارکه ته راله راکړه، کله به وایي بزرګه ته راله راکړه. نو دنیا کې دې ځانونه په دې شرک کې ستړي کړي، خو چې کله د قیامت ورځ شي د دې دا خدای چې دې ځان له فرضي جوړ کړي هغه به انکار وکړي چې تا خو زما عبادت نه دی کړی. په دې ځای کې به دا مشرکان او د دوی دا خدایان په خپل منځ کې په لانجه شي. لکه دنیا کې خدای عبادتونه کړي، دنیا کې یا بت ته سجده یا مثال داسې بل څیز ته د الله نه علاوه. نو دې خو په دې تمه چې قیامت کې دا زما په کار راځي او قیامت کې به انکار کې تاړو زما عبادت نه دی کړی. دا چا چې عبادت شوی دی دی وایي چې تاسو زمونږ عبادت نه دی کړی، او زمونږ او ستاسو په منځ کې یو الله د ګواهۍ لپاره کافي دي چې موږ رښتیا وایو. د دې دا بوتان دي دا خدایان د دې مشرکان، دوی به وایي چې ستاسو زمونږ په منځ کې کافي د ګواهۍ لپاره الله دی. تاسو وایي چې کړی مو دی، موږ وایي نه مو دی کړی، نو فیصله به څوک کوي؟ الله. یقینا موږ ستاسو د عبادت نه د سر اړو خبر نه یو. ان كنا عن عبادتکم لغافلین، تاسو موږ ته سجدې لکوئ، موږ نه مرادونه غوښتل، زموږ په نوم مو منښتې کوئ، موږ اړو خبر نه یو. نو دا مشرک خو په دې تمر چې دې بل ته زما سفارش کوي، او هغه به ځان داسې کوي چې د سر اړو تا نه خبر نه. په دې ځای کې به هر انسان ته خپل عمل وړاندې شي، او الله جل شانه به د دې په منځ کې تفریقه راولي. بیا به دا کافران او د دوی دا خدایان فرضي او جعلي دا به الله جهنم کې واچوي، د کافر به سره د بت په جهنم کې پروت. هر انسان ته خپل عمل وړاندې شي. او په دنیا کې چې تا چاته سجده لګولي، هلته به تا ته هله پیدا درکړي چې سجده الله ته. اوس که مسلمان الله ته سجده لګولي نو کار یې په ځای دی، او که دې کله مقبرې ته لاړ شي، او کله تندي په ځمکه مږي، او کله سجدې لګي، او کله نور داسې، کله د قبر نه طوافونه کوي، او کله ژوندي پیر صاحب ته په پښو کې لوګړېږي او سجدې ورته کوي، نو ده ته په آخرت کې نقصان. نن موږ مسلمانان دې سیس کې ډېر مبتلا دي. لکه د ربیع الاول دا میاشت ده، جماعتونو ته څوک نه راځي، دې میلو ته خلک ځي، ځای په ځای څونه میلې کېږي، بلکونه لګولي، ښه ګډاګانې درز برز شروع وي، وایي دا ربیع الاول دی او په دې میاشت کې نبي علیه السلام دنیا ته تشریف وروړي. نو خوشحالي خو دا ده چې د هغه طریقه خپله کړه. نبي علیه السلام خو دا نه وایي چې زما په نوم باندې ته ګډاګانې،
نبی علیہ السلام کو فرمائی زما تابعداریو کا چې کامیاب شي د نبی علیہ السلام خوشحالي د هغې په تابعدارۍ کې مسلمان دار چې ټول کال او ټول عمر د نبی علیہ السلام طریقه خپله کړي دعوت التبلیغ والا ملګري څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې د دواړو جهانو کامیابی پرته او د هغې په نافرمانۍ کې د دواړو جهانو ناکامي ده دا حقیقت دا د کار خبره ده د نبی علیہ السلام تابعداري دا کامیابی ده نو که یو سړی وي زما د خپل پیغمبر سره مینه ده د هغه طریقه خپله که حق شان ژوند اختیار نو حقیقت کې به په آخرت کې ستا خپل پیغمبر شفاعت وکړي چې دا زما عاشق او دا زما ملګری ځکه زما طریقې خپله کړې او کنه اسې په خولې باندې وي زما ورسره مینه ده او طریقه یې خپله کړې بیا به نبی علیہ السلام شفاعت نه کوي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د نبی علیہ السلام تابعداري نصیب نو فرمایي ويوم نحشرهم جميعا او یاد کا اورت چې موږ براجم کو دا تمام مخلوقات په یو میدان کې ثم نقول للذين اشركوا بیا به موږ وایو کسانو ته چې هغوی شرک کړی دی نو دی اونوي چې بت ته سجده لګولو په قبر ته نه به چې شرک یې د هر څه کړی چې الله پاک سره په کومه طریقه هم څوک شریک کړي موږ به دې ته ووایو مکانکم پخپل سے ادریږئ انتم تاسو وشرکاؤکم استاسو خدایان دې پخپل سے ادریږي تاسو یې زموږ خدایان دي کنه اوس به پته لګي چې ستاسو خدایان څه فزیلنا بینهم پس موږ به جدایي راولو په مابین د دې عبادت کوونکي مشرکانو د دوی د خدایانو کې وقال شرکاؤهم او وی به د دوی د خدایان ما کنتم ایانا تعبدون نوې تاسو زموږ عبادت کوونکي د دې خیال خدای چې موږ عبادت کړي ای وینا تاسو زموږ عبادت نه کړي فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم تدې دا خدایان بو کافی دی الله پاک گواه په مابین زمونږ او په مابین ستاسو کې ان كنا عن عبادتكم لغافلين یقینا موږ ستاسو د عبادت نه خبره موږ تاسو پته نه لګیدل چې تاسو زموږ عبادت کړي او دلته به ځان ټول عمر ستړي کړي هنالک دغزه تبلو كل نفس ممبا هر یو نفس ما اسلفت هغه سوچ د وړاندې د ځان نه لګلې دي کوم اعمال کړي دي دا ټول او تمخه ته حاضر شي وردوا الى الله مولاهم الحق او دی واپس کړي چې الله پاک ته چې مولا د دوی دی په حق وضل عنهم او غائب بشید دی عبادت کوونکو نه ما هغه سو کانو یفترون چې دی د ځان نه کم جوړ کړو دی چې کوم خدایان جوړ خدایان به پناه شي نو پدې دې کې مدینه امید او مایوس پاتې شي واخر دعوانا